باندې دست شفقت ږدي او هغې له به دستاره بندي کړي چې موږ او تاسو هغې ته هم په توجه باندې کښېنو. زه درخواست کوم مفتي زرین شاه صاحب دامه برکاتهم العالیه او نور چې څومره ملګري علمای کرام دی بلال مولي صاحب دې هم راشي، غرنګي مولي صاحب دې ټول دې ودرېږي د بابا هغې د دې پر سر دې دست شفقت ږدي. اول دی حافظ یحیی راشي چې د حفظ قرآن ختم کړی. موږ د دې د مدرسې د طلبه کرامو نه چې هغه په دریو کټګرو کې تقسیم، یو چې دی نو یو قاعدې والو، بل ناظرې والو، بل حفظ والو. نو دې نه امتحان اخیستلی شوی او دې ماشومانو د خپل وس مطابق چې د چا اول دویم دریم پوزیشن راغلي وو هغې ته مونږ ورکوو. نو ماشومان خو تکړه ټول وي ماشاءالله، هر ځای کې داسې سکول کې وي، مدرسه کې وي، په هر ځای کې کمې بیشي. او بعضې ماشومان داسې هغه د استاذ په هغه نهج باندې برابر وخېږي، هغه ته فرسټ پوزیشن ورکړي، چا ته سیکنډ ورکړي، چا ته ترډ ورکړي. نو دې کې چې کوم ماشومان راغلي دي هغې ته موږ مدرسې طرفه خپل وس مناسب هغه انعام ورکولی کېږي. نو دا د درجې قاعده چې کوم ماشوم دی دریم پوزیشن دی د محمد اذان دې راشي او خپل دغه دی اول دی نصیب خان دې د مفتي صاحب نه خپل پوزیشن وصول کړي. درجه قاعده عادل ولد فضل مالک دا دې راشي او دې هم د مفتي صاحب نه خپل پوزیشن وصول کړي. درجه قاعده پوزیشن اول اذان ولد انعام رسول مرحوم دې راشي او د مفتي صاحب نه خپل پوزیشن وصول کړي. درجه ناظره دریم پوزیشن اخیستی دی عدنان ولد عباد الله دې راشي او د بلال مولي صاحب نه خپل پوزیشن وصول کړي. په ناظره کې دریم پوزیشنونه دوو ماشومانو اخیستي وو، دا هم دریم پوزیشن دی واجد علي ولد ګل محمد دې راشي او د بلال مولي صاحب نه خپل پوزیشن وصول کړي. درجه ناظره کې دویم پوزیشن شازین ولد فلقناز دې راشي او خپل انعام د دیدار مفتي صاحب نه وصول کړي. درجه ناظره کې اول پوزیشن ویسال اختر ولد اختر شیر دې راشي او خپل انعام د نعم الله مولي صاحب نه وصول کړي.
درجه حفظ کې دریم پوزیشن زکریا والدیت عباد الله اغسطه دی. دې راشي او خپل پوزیشن دی مفتی صاحب نو اصول کی. درجه حفظ کې دویم پوزیشن داوود والدیت محمد نعیم اغسطه دی. هغې دې راشي مراد مفتی صاحب نه د خپل پوزیشن اصول کی. درجه حفظ کې اول پوزیشن چې د دې ختم القرآن حافظ قرآن هم دی یحیی والدیت سید هغه دې راشي د مفتی زرین شاه صاحب دعوت برکاتهم العالیه د خپل پوزیشن اصول کی. ماشاءالله الحمدلله دا سلسله هم سر ته ورسېده.